اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، پرون مجا درس کې د سورہ یونس تکمیل شوی و. اوس مجا سورہ هود شروع کوو. سورہ هود ترتیب لحاظ سره دا 11واں سورت تا. الحمدللہ موږ کفی غته راورسېدو اور الله نه دا دعا غواړو چې الله دې مخکې موږ د دې توفیق راکړي چې موږ قرآن باندې ځان پوه کړو. سورہ هود مکی سورت تا، په مکی کې نازل ده. د ده کوم انداز بیان چې دا د سورہ هود دا د سورہ یونس هم شکل ده. اندازه دا لاګي بعید نه ده چې دا به سورہ یونس پسې نزیل وي، ځکه چې دې کې چې کومې خبرې دي هغه د هغه دور سره تعلق لري، یعنی 10واں او 11واں سال چې د نبوت په مکې کې تکمیل ده. حدیث کې ذکر رسی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویرځي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورسره ناستو، ورته کتلو، ورته یې چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ګورم چې ته ډېر یعنی ته په چهرې باندې د بوډتوب اثرات رسي. د دې څه وجه ده؟ نبی محترم صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته فرمایي چې شیبتنی هود و اخواتها، چې زه سورہ هود او د دې هم شکل هم مضمون نور صورت چې دي د هغو زه بوډا کم. دینا دا اندازه لاګي چې نبی صلی الله علیه وسلم باندې دغه زمانه چې وه دا څرنګه سخته وه. ویلي چې دا هغه دور و چې نبی محترم صلی الله علیه وسلم تنها پاتې شوی و. یو طرف ته نبی صلی الله علیه وسلم خپل دعوت حق مسلسل پورا په اخلاص سره او پورا په حق سره د مخې ته کفار مکه ته پیش کیږي، خو بل طرف ته کفار مکه دي چې هغوی پورا هر قسم هتیار هغوی استعمالوي، اور دغه دعوت حق چې دا د دې ختم کونې، د دې دباو کونې، د دې د وسرونې هر قسم چال چلی لګیا دي. په داسې دور کې نبی صلی الله علیه وسلم ته نه ډېر تکلیف ده، او د تکلیف یو خو دوی خبرې دي. وا خبره خدا د نبی صلی الله علیه وسلم ته دا فکر ده چې آیا د حق زه پوره کوم که نه پوره کوم، یعنی خپل ځان سره یو فکر ده ورته. او بل طرف ته دا ورته فکر ده چې یاره کم دعوت چې زه دی ته پیش کوم او دی څومره د دې مخالفت کوي، بعید نه ده داسې نه چې د الله تعالی کم عذاب چې ده هغه بند چې ده هغه مات شي او د سیلاب شکل باندې دی باندې عذاب راشي، لکه څرنګې یو بند تړلی وي او هغه چې کله مات شي نو هغې مخې ته چې څومره بستی وي هغه ټولې تبه کوي. نو دغسې نبی صلی الله علیه وسلم سره دا فکر و چې ته داسې نه چې الله طرف نه چې دی ته کوم مهلت ته هغه مهلت ختم نشي او دی باندې عذاب را نشي او دی د دغه عذاب شکار نشي. د دې وجوهات څه وو؟ د دې وجوهات دا وو چې نبی محترم صلی الله علیه وسلم سره یقینا چې د خپل قوم هم محبت و، یقینا چې د انسانیت محبت و، د انسانیت او د خپل د قوم په محبت او د هغې حقوق په بنیاد باندې نبی محترم صلی الله علیه وسلم دا حق ګڼلو چې زه فکرمند یم د قوم دپاره چې یاره د قوم د عذاب نه بچ شي، دا د جهنم ایندن نشي جوړ. په دغه کشمکش او دغه فکر کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه صورتونه چې کله رسي او د ده انداز باندې چې زه غور و فکر کوم نو ما ته ډر ده چې چېرته داسې نه چې یاره د الله عذاب دی باندې اکدم راشي او د مهلت چې دی ته دا ختم نشي. یعنی د صورت انداز سورہ هود داسې انداز ده چې هغه ډېر سخت انداز ده. سورہ هود چې دا هغه د سورہ یونس کې دعوت حق چې کوم ورکړل شوی ده، یعنی د
د دې خطبو تمام دا انداز چې وي هغه یو څو بنیاده وي، دې کې دعوت وي، دې کې د پوهې یو انداز وي، تاریخ ورته مخې ته کیدي چې یاره دغه تاریخ نه سبق واخلئ، بیا تنبیهات وي ورته چې یاره تاسو ځانونه هوښیار کړئ، انذار چې موږ ورته یو تبذیر چې ورته چې یاره تاسو ځانونه بیدار کړئ او دې کې خوشخبری وي. دا تمام شیونه په دغو خطبو کې یعنی دو سورتونو کې او د قرآن په دغو آیتونو کې شامل وي. سوره یونس کې د دعوت چې کوم انداز ده هغه لږ غوندې قدر زیات ده، سوره هود کې قدر کم ده، هغې نه دعوت کم ده مګر د هغې په مقابلې کې پوهې یو انداز د تاریخ مثالونه زیات کیشلی شي او د هغې د دعوت په دې کې هم شته، په دې کې دا دعوت ته چې آیا چې د پیغمبر خبره ومنئ، شرک نه باز راشئ، د هر چا بندګي پرېږدئ، یو د الله بندگان جوړ شئ، د الله بنده جوړ شئ او د دنیا کم نظام چې تاسو چلوئ که نه دا نظام د آخرت په جوابدهي په اساس باندې قایم کړئ، یعنی تاسو هر شعبې کې د آخرت تصور موجود کړئ چې آخرت کې به تاسو نه پوښتنه کیږي د دې هر یو حرکت د هرې خبرې دا دعوت ته په دغه صورت کې. دویمه دی کې دا د تاریخ خبرې دي چې یاره تاسو دې نه سبق واخلئ، یاد وساتئ کومو قومونو چې دغه دنیا زندګۍ ته هر څه ویلو یعنی دنیا زندگی پسند کا او د دې په مقابله کې د آخرت زندگی ایره کړله او دغه دنیا زندگی کې هغه ډوب شو او په دغه بنیاد د الله او د رسول دعوت ټکراو خو هغې ته څه اهمیت نه کویر، د هغې نتیجه چې دا هغه چې مخکې قومونو سره رغلي ده، یعنی قومونو به څه کړي چې هغه قومونو سره هغه قومونو د نتیجه دا وتي چې هغه قومونو به عذاب سره مخ شوی ده، بیا هغه ختم شوي دي. دغسې دغه کې هم ورته دا شیلی شي چې تاسو دې نه سبق واخلئ، کم تاسو ته چې اوس مهلت میلاو ده، دغه ټایم چې نه میلاو ده دا د الله فضل ده او دغه فضل کې فضل نه تاسو غو اخلي، فایده اوچته کوي، تاسو رجوع وکئ، تاسو ځان پوی کوئ، ورستو تاریخ نه سبق واخلئ چې ورستو قومونه چې دي هغه به پتې شوي نه دي. دغسې تاسو ته هم نن مهلت ته درته او دغه مهلت نه تاسو فایده اوچته کوئ، داسې نه چې عذاب در باندې راشي او کله چې عذاب راشي یاد وساتئ بیا هغه څوک وسرولی نشي، یاد وساتئ یا به هېڅ څوک نشي وسرولی. د دې دپاره په دې صورت کې د قوم نوح په سوره یونس کې د موسی علیه السلام کیسه چې هغه قدر تفصیل و دغه کې هغه مختصر انداز ده، خو د قوم نوح تفصیل ده ورسره د قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، اصحاب مدین او د فرعون تذکرې بیا بار رسی ورکې هغه هم ورکې شامل دي او د دې ټولو کیسو کې منځ کې چې کومه خاص خبره ده هغه عمدغه ده چې یاد وساتئ ځانونه بیدار کوئ، دغه وخت نه فایده وي چاته کوي، کله چې الله فیصله وکړي د تاسو د خپل حساب کتاب چکونې صفا کوونې بیا هغه ټیم کې الله تعالی خپل انصاف بالکل بلاک طریقې سره کوي. بیا غلطه کې الله تعالی د عذاب دا نه ګوري چا سره رعایت نشته چې یاره دا څوک ته، دا څوک خاندان سره ده، دا کوم نسب سره ده، بیا هغه وخت دا بالکل نشي کتلی چې څوک د چا زوی ده او څوک د چا عزیز ده، چا دوست ده، چا سره تعلق ته هیڅ نشي کتلی. رحمت صرف د هغه په حصې کې ورسي چې څوک په سیده لارې باندې وي او سیده لارې باندې وي هغه به د الله عذاب نه بچ کیږي او دا الله تعالی شي چې به دا همیشه زه هغه خلک بچ کوم، اوس به بچ کوم. بیا لہذا کله چې عذاب راشي بیا هغه ځای کې زه دا صرف نه ګورم، صرف دا ګورم چې الله سره تعلق د چا ده هغه بچ کیږي، دا نه بچ کیږي چې دا کوي د تعلق چا سره، نه د پیغمبر زوی بچ کیږي او نه د چا پیغمبر ښځه به بچ کیدلی شي په دې نسبت چې دا د پیغمبر ښځه ده یا د پیغمبر زوی ده یا د چا خوند ده چا ښځه ده، دا تمامې رشتې ختم کیږي. بیا او یاد وساتئ دې کې دا خبره هم موجوده ده چې د الله عدل یا د دین فطرت لپاره بیا کله چې موقع راشي میدان ولګي بیا هغه کې دا نه ګوري د دین فطرت، دین اسلام تقاضا دا ده، ډیمانډ دا ده
چې د الله محبت د الله تعلق بیا ټولو باندې غالب پکار ده. هغه ځای کې بیا رشتو تعلق نشته چې دا مو پلار ده، دا مو ښځه ده، دا مو خاوند ده، دا مو زوی ده. هېڅ تعلق هېڅ رشتې نه دي. یکې وي رشتې دپاره تلوار چلیږي. دا د دین اسلام تقاضا ده چې بیا هغه ځای کې هېڅ تمامې رشتې ختم کیږي. دا یو بنیادي سبق په دې کې ده. او دا د دغه صورت نه بعد تقریبا یو څو کالو بعد بیا دغه میدان ولګېدو او هغو خلکو چې دغه دین باندې چا ایمان راوړی هغه به هغوی به دا ثابته کا چې د موږ مخې ته صرف د الله محبت او د الله تعلق قابل قبول و قابل عمل ده. موږ تلوار مخې ته که ما زوی هم راشي، که د ما پلار هم راشي، که د ما تره هم راشي، که د ما عزیز رشته دار هم راشي، که د ما خاندان هم راشي، زه کله هم تلوار هغه نه واپس کوم. دا منظر بیا دغه فضا او د تاریخ ولیدلو او تاریخ کې ثبت شوی ده میدان بدر په میدان کې. دا هغه سبق ده چې په دې صورت کې تمام موجود ده. چونکې د موږ طریقه دا ده چې نوی صورت شروع کوو نو هغه باندې ابتدایي څو خبرې موږ ضرور هغې باندې کوو چې د صورت کې مضامین څه دي، د صورت کې څه خبرې دي. نو لہذا د صورت کې دعوت موجود ده، د الله دعوت چې د الله او د هغه رسول خبره ومنئ، هغې قدر وکئ، د آخرت ومنئ. او نن چې تاسو ته کم مهلت ته دا مهلت نه فایده اوچته کوي، رجوع شئ، دا دعوت باندې فکر وکئ، غور وکئ، دا قبول کئ. خپلې معاشرتي زندگی، خپل انفرادي اجتماعي زندگی د دې په مطابق جوړه کئ. او دې دپاره الله تعالی مثالونه ویر کړي دي ورستو قومونو چې ګورئ کومو قومونو چې د الله نظام، د الله د دعوت او د الله دعوت حق دین حق پرېښې ده او خپلې مرضۍ باندې معاشرتي زندگی انفرادي او اجتماعي جوړه کړې ده. هغوی آخرکار دنیا کې هم تباه شوي دي او آخرت کې هم د هغوی مخ به تباهۍ او ضلالت سره کیږي. الله دې موږ وساتي، الله دې موږ ته فهم راکړي، الله دې د دې قرآن فهم او د ده حق ادا کونې موږ ته توفیق راکړي. الله دې د قرآن په مطابق نظام زندگی انفرادي هم اجتماعي هم موږ ته نصیب کړي. دنیا بھر کې د الله تعالی اسلام ته غلبه ورکړي، کفر دې مغلوبه کړي. رب کریم مسلمانانو ته اتحاد او اتفاق نصیب کړي د اسلام په بنیاد باندې او د اسلام د غلبې د مقصد په بنیاد باندې. رب کریم په د ملک اسلامي نظام قائم کړي. کم خلک چې تا د اسلامي نظام قائمونې دپاره کوششونه کوي، معاشره کې چې دین اسلام قائمونې کوشش کوي، دا څوک هم وي، رب کریم دوی ته کامیابي نصیب کړي، دوی ته نصرت نصیب کړي او موږ ته هم د دوی مدد کوونې او د دوی پہچان کوونې توفیق نصیب کړي. رب کریم بیمارانو ته شفا ورکړي، بېروزګارو ته روزګار ورکړي، چا روزګار د ټولو ته روزګار کې برکت واچوي، بې اولادو ته اولاد ورکړي او چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځوي. رب کریم څوک قرضداري قرضونه اعلان کړي، څوک نور په مسلو مشکلاتو کې مشکلات حل کړي، چا نور حاجتونه ټول حاجتونه پوره کړي. د موږ څومره عزیزان رشته داران د دنیا نه لاړ دي، رب کریم ټولو ته مغفرت نصیب کړي، ټولو قبرونه د خپل نور نه منور کړي، د خپل د جنت د بغیچو نه بغیچې وګرځوي. رب کریم موږ ته مرګ پر اطاعت نصیب کړي، مرګ ورته موږ ته مغفرت نصیب کړي، مرګ ورته موږ ته ایمان نصیب کړي، مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي. رب کریم د قبر عذاب نه، د آخرت تکلیفاتو نه، حساب کتاب سختیو نه مو وساتي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه